السلام علیکم. ستړي مشئ. زه یم احسان مروت، د فزیکس اسسټنټ پروفیسر، او تاسو ګورو د موږ یوټیوب چینل فزیکس وید احسان. نن به موږ د فزیکس سیکنډ ایئر ټاپک کولمز لا تفصیل سره ډیسکس کوو. چې کله تاسو دا موږ ویډیو لیکچر ګورئ نو تاسو سره که چیرې 1 منټ ټایم وي نو تاسو بیا په کمنټ کې د خپلې علاقې د خپل کلي نوم ضرور لیکئ چې موږ ته پته لګي چې دا موږ وال ویډیو لیکچر په کوم کلي چې کتلی کیږي. اوس په موږ لاړ سو خپل ټاپک طرف ته، کولمز لا. موږ ته معلومه ده چې چارج پارټیکلز یو بل باندې فورس اف اټریکشن یا فورس اف ریپلشن لګوي. فرض کړئ موږ سره یو چارج پارټیکل ده Q1 او یو بل چارج پارټیکل ده Q2 او دوی ترمنځ ډیسټنس R ده. نو دا Q1 چارج با Q2 چارج باندې فورس لګوي او دا Q2 چارج با په Q1 باندې فورس اپلای کوي. د دې فورس میګنیچیوډ موږ F سره ظاهرو. نو کولمز لا سټیټمنټ دا ده چې د دوا پوینټ چارجز ترمنځ چې کوم فورس اف اټریکشن یا ریپلشن وي د هغه میګنیچیوډ با ډایرکټلی ډیپند کوي پروډکټ اف میګنیچیوډ اف چارجز باندې او انورسلی به ډیپند کوي په سکوير اف ډیسټنس بټوین دیم، یعنی د R سکوير باندې به انورسلی ډیپند کوي. نو په دغه سټیټمنټ چې تاسو ته معلومه اسله چې دلته موږ د پوینټ چارجز ذکر کوو، دی مطلب دا دی چې د کولمز لا صرف په پوینټ چارجز باندې اپلیکیبل ده. پوینټ چارج مطلب دا دی چې هغه چارج به په یو سمال پارټیکل باندې موجود وي، ټینی پارټیکل به وي. که چیرته موږ سره یو لارج آبجیکټ وي او هغه چارجډ وي نو هغه باندې به د کولم لا نه اپلای کیږي. کولم لا سټیټمنټ چې کله موږ میتھمیټیکلی لیکو نو موږ وایو چې د فورس ډایرکټلی پروپورشنل ده د Q1 او Q2 او انورسلی پروپورشنل ده د R سکوير. د دې مطلب دا دی فورس د یو چارج میګنیچیوډ باندې ډیپند نه کوي بلکې د دواړو چارجز میګنیچیوډ باندې ډیپند کوي. او دویمه خبره ده چې کچیرته د چارجز ترمنځ ډیسټنس زیات وي نو دا فورس به کم وي. دا فورس به ډیسټنس سره انورسلی نه چینج کیږي بلکې د ډیسټنس سکوير سره به انورسلی چینج کیږي او دا ایکسپریمنټلی پرووډ ده. اوس کچیرته موږ دا دواړه ریلیشن سره کمباین کو نو موږ سره به دا ایکسپریشن داسې راشي: F is proportional to Q1 Q2 divided by R square. نو دا ساين اف پروپورشنالټي به موږ ایکویلیټي سره ریپلیس کو. د دې مقصد لپاره به موږ د ایکویشن رائټ سایډ ته یعنی چې کوم انډیپندنٹ ویریبلز دي د سره کانسټنټ ملټیپلای کو او موږ سره به دا ایکسپریشن داسې راشي: F is equal to K Q1 Q2 divided by R square. دا ساين اف پروپورشنالټي موږ ایکویلیټي سره ریپلیس کو. دا موږ سره ایکویشن نمبر 3 راغی. په ایکویشن 3 چې دا K کانسټنټ اف پروپورشنالټي دا او د ته موږ کولم کانسټنټ وایو. نو دا کولمز کانسټنټ ویلیو ډیپند کوي په دې باندې چې دا چارجز ترمنځ میډیم کوم ده. نو دا به د چارجز ترمنځ میډیم باندې ډیپند کوي او بل به دا ډیپند کوي په سیستم اف یونټس یوزډ چې آیا موږ دا کوم کیلکولیشن کوو دا موږ په MKS سیستم چې کوو، کچیرته د CGS سیستم چې کوو، کچیرته د FPS سیستم چې کوو نو د ډیفرنٹ سیستم اف یونټس چې با K والا ویلیو ډیفرنٹ وي. فار فری سپیس ویکیوم یعنی کچیرته د چارجز ترمنځ میټیریل میډیم موجود نه وي او الته فری سپیس وي، ویکیوم وي او موږ MKS سیستم اف یونټس استعمالو، بیا به د K ول ویلیو 9 ملټیپلایډ بای 10 ټو دی پاور 9 نیوټن میټر سکوير پر کولم سکوير وي. اوس د K ول دا یونټ د کوم ځای نه راغلی دا کولم لا تاسو الریډي ډیرایو کړی دا چې فورس د K Q1 Q2 ډیوایډډ بای R سکوير برابر ده. په دغه ایکسپریشن چې کچیرته موږ د K ول ویلیو راوباسو نو موږ سره به K is equal to FR square divided by Q1 Q2 راشي. اوس د فورس یونټ نیوټن دا، ډیسټنس یونټ میټر دا او چارج یونټ کولم دا، نو دا به موږ سره نیوټن میټر سکوير پر کولم سکوير راشي. په دې ایکسپریشن چې دا 4 پای سره چې کوم اپسیلون ناٹ تا دیتا موږ وایو پرمیټیویټي اف ویکیوم یا پرمیټیویټي اف فری سپیس
او د دې ویلیو دا 8.85 multiplied by 10 to the power minus 12 کولم سکویر پر نیوټن میټر سکویر. د اپسلان ناٹ کې سره انورس ریلیشن لري، لہذا د دې یونټ په د کې یونټ ریسیپروکل وي. اوس پرمیټیویټي چې شوی دا موږ مخته ډیسکس کوو. په دې ایکسپریشن چې دا 4 پای سفیریکل جیومټری شو کوي چې دا چارج پارټیکل با سفیریکلی فورس اپلای کولای شي، یعنی هر طرف ته به فورس اپلای کولای شي. permittivity of medium, it is the degree to which a medium resists the electric field lines passing through it. موږ electric field and electric field lines ول ټاپک already discuss کړای دا چې یو چارج پارټیکل غیر چاپیره چې کوم electric field ده هغه electric field line سره شو کېږي. نو دا electric field line چې کله یو میډیم چې پاس کېږي نو هغه میډیم د فلو ته ریزिस्टेंस پیش کوي. فرض کړئ موږ سره دا یو کیو چارج ده او دینا غیر چاپیره یو میډیم ده. نو دغه کیو چارج نه چې کوم electric field lines سٹارټ کېږي او د میډیم چې ټریول کوي نو دغه لاینز چې کله په د میډیم چې ټریول کوي نو دته ریزिस्टेंस آفر کېږي. نو ډیفرنٹ میډیا چې کوم دي ابا د الیکټریک فیلډ لاینز ته ډیفرنٹ ریزिस्टेंस شو کوي. داسې میډیم به وي چې هغه به زیات ریزिस्टेंस پیش کوي او داسې میډیم به وي چې هغه به کم ریزिस्टेंस پیش کوي. فار ویکیوم اٹ از ریپرزینټډ بای اپسلان ناٹ. نو دا پرمیټیویټي چې کوم موږ ویکیوم پاره لیکو نو هغه موږ بیا اپسلان ناٹ سره ریپرزینټ کوو. permittivity of medium is taken as a standard، یعنی دا موږ یو سټانډرډ اخلو او د نورو میډیا permittivity موږ د سټانډرډ سره کمپیر کوو. ریلیټیو permittivity یا ډایلکټریک کانسټنټ. اوس موږ ډیسکس کړلا چې موږ د ویکیوم permittivity as a standard اخلو او د نور میډیا permittivity د سره کمپیر کوو. نو ریلیټیو permittivity چې هغه ته موږ ډایلکټریک کانسټنټ وایو ها موږ داسې ډیفاین کو ریشو اف permittivity of a medium to the permittivity of vacuum، یعنی ریلیټیو permittivity یا ډایلکټریک کانسټنټ دی ته وایي چې موږ د یو میډیم permittivity ویکیوم permittivity سره ریشو واخلو. تاسو داسې ویلی سو چې permittivity of medium with respect to permittivity of a vacuum. د ډیفرنٹ میټیریل میډیا یا ډایلکټریک میډیا چې موږ ورته وایو دیوال ریلیټیو permittivity دا ټیبل چې تاسو ګورئ. د ریلیټیو permittivity مطلب دا دی چې د یو میډیم permittivity د ویکیوم permittivity نه چوره زیاته ده. how much time is greater، یعنی چو گنا زیاده ده. مثال کے طور پر پیرافین پیپر ریلیټیو permittivity 2 ده. نو دی مطلب دا ده چې د پیرافین پیپر چې کوم permittivity ده دا د ویکیوم permittivity ډبل ده. it has no unit. نو دا ډایلکټریک کانسټنټ یا ریلیټیو permittivity با یونټ نه وي ځکه چې دا یو رنګه کوانټیټیز ترمنځ ریشو ده. که چیرې په دغه ایکسپریشن چې موږ د میډیم permittivity را باسو نو د اپسلان ناٹ دلته ډیوایډ دا به رائټ سایډ ته ملټیپلای سی نو موږ سره به د ایکسپریشن داسې راشي اپسلان از ایکوال ټو اپسلان ناٹ انټو اپسلان آر. اوس په موږ ډیسکس کوو کولمز لا په میټیریل میډیا چې Coulomb's force between 2 point charges Q1 and Q2 when there is vacuum between them is given by، یعنی چیرې که موږ سره یو پوینټ چارج وي Q1 او یو بل پوینټ چارج موږ سره Q2 وي او دوی ترمنځ ډیسټنس R وي. اوس که چیرې د دوه چارجز ترمنځ میډیم ویکیوم و یعنی فری سپیس و یعنی یو میټیریل میډیم موجود نه و نو دا چارجز چې کله یو بل باندې فورس ایگزرټ کوي هغه میګنیچیود به موږ اف ویکیوم سره ایکسپریس کو. اوس دا اف ویکیوم ایکسپریشن به کولمز لا مطابق اف ویکیوم will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. دا 1/4 pi epsilon naught موږ د K ول ویلیو پوټ کړه. دا به موږ سره ایکویشن نمبر 5 سی. اوس که چیرې موږ د Q1 چارج او Q2 چارج ترمنځ میټیریل میډیم شیډ دو لکه تاسو ته په ډایګرام چې ښکاري
د Q1 او Q2 چارج ترمنځ موږ یو ډایلکټریک میډیم یا میټیریل میډیم موږ دلته کښې شولی. نو اوس چې د Q1 چارج په Q2 چارج باندې کوم فورس ایکزرټ کوي د دې میګنیچیوډ به موږ F میډیم سره شو کوو او Q2 چې Q1 باندې کوم فورس ایکزرټ کوي هغه میګنیچیوډ به هم F میډیم سره موږ ریپرزینټ کوو. کولمز لا به موږ داسې لیکو F medium is equal to 1/4 pi epsilon Q1 Q2 divided by R square. ګوره دلته اوس مخکې موږ epsilon ناټ لیکلی و ځکه چې چارجز ماین چې ویکیوم و. اوس دلته موږ epsilon لیکلی د epsilon د دې میډیم پرمیټیویټي ده. موږ ته پته ده چې epsilon برابر وي د epsilon ناټ epsilon R. دا ویلیو کچېرې موږ دلته په دې ایکویشن چې پوټ کو نو موږ سره به دا ایکویشن داسې راشي 1/4 پای اپسلان ناٹ اپسلان آر Q1 Q2 ډیوایډډ بای آر سکویر. دې چې دا 1 اپسلان آر به زه د ایکسپریشن په سٹارټ چې ولیکم مخته به یې راوباسه نو دا موږ سره به ایکسپریشن داسې راشي. دا بریکټ چې کوم تاسو فیکټر ګورو دا د ایکویشن نمبر 5 مطابق د اف ویکیوم برابر ده. لہذا ایکویشن نمبر 5 په دلته ایکویشن نمبر 6 چې پوټ کم نو ما سره به ایکویشن راشي F medium is equal to 1/epsilon R F vacuum. The F vacuum by the 1 sara multiply C. F medium will be equal to F vacuum divided by epsilon R. Da mushsara equation number 7. Now as for material medium, epsilon R is always greater than 1. تاسو ته مخکې ما ټیبل در ښکاره کړی ریلیټیو پرمیټیویټي که وګورو ویکیوم دپاره د ریلیټیو پرمیټیویټي یا ډایلکټریک کانسټنټ د 1 برابر وي ځکه چې ویکیوم میټیریل میډیم نه ده. نور چې چوره میټیریل میډیم دی هغه دپاره د ریلیټیو پرمیټیویټي 1 نه زیاته وي. موږ سره ریزلټ راغلی د اف میډیم از ایکول ټو اف ویکیوم ډیوایډډ بای اپسلان آر. که دا اپسلان آر 1 نه ګریټر وي نو اف میډیم به اف ویکیوم نه کم وي ځکه چې یوه کوانټیټي په 1 نه زیات نمبر باندې ډیوایډ سي نو د دې ویلیو ډیکریز کیږي. دې نه دا پته ولګېده چې کولمز فورس به د چارج پارټیکل ترمنځ ډیکریز کیږي که چیرې موږ د چارج پارټیکل منځ ته یو ډایلکټریک میډیم یا میټیریل میډیم ور انزرټ کو. دې باندې اکثر کوېسچن داسې راځي prove that Coulomb's force between two charges decreases when a material medium or dielectric medium is inserted between them. اوس په موږ کولمز لا په ویکټر فارم چې ډسکس کوو. موږ ته پته ده چې فورس موږ سره یو ویکټر کوانټیټي ده لہذا د کولمز لا ول ایکسپریشن چې کوم موږ ډیرایو کړی ده دا به اوس موږ په ویکټر فارم چې ایکسپریس کوو. فرض کړئ چې موږ سره یو پوینټ چارج Q1 دی او یو بل پوینټ چارج موږ سره Q2 دی او دوی ترمنځ ډیسټنس R ده چې دا Q1 چارج باندې Q2 له وجې نه کوم فورس لګیږي فرض کړئ چې هغه موږ F12 سره ایکسپریس کوو. یعنی F12 موږ سره دا فورس آن Q1 ډیو ټو Q2. Q2 باندې Q1 له وجې نه چې کوم فورس لګیږي هغه موږ F21 سره ریپرزینټ کوو. اوس دا Q1 نه Q2 طرف ته چې کوم ډایرکشن ده یعنی د R موږ سره ډسپلیسمنټ ته د دې ډایرکشن Q1 نه Q2 طرف ته دا به موږ R12 سره ایکسپریس کو یعنی ډایرکشن فرام Q1 to Q2 او Q2 نه Q1 طرف ته چې کوم ډایرکشن ده هغه به موږ یونټ ویکټر R21 سره ریپرزینټ کو. نو R12 یونٹ ویکٹر با ریپرزینٹ کئی ڈائریکشن فرام Q1 to Q2 او R21 با ریپرزینٹ کئی ڈائریکشن فرام Q2 to Q1. دا F12 فورس با R21 په طرف باندې وي او دا F21 فورس با R12 په طرف باندې وي. اوس موږ کولم لا مطابق د F12 فورس لیکلی سو Q1 Q2 divided by R square into R21 یونٹ ویکٹر. دا تاسو په ډایګرام چې وکتل چې د F12 ډایرکشن R21 سره ریپرزینټ سلی ده او دغه شی موږ سره F21 فورس Q1 Q2 divided by R square into R12 یونٹ ویکټر یعنی د F21 ډایرکشن R12 یونٹ سره ریپرزینټ سلی ده. ایکویشن نمبر 9 به موږ لږ فردر سالو کو. R12 موږ سره یونټ ویکټر ده R21 موږ سره یونټ ویکټر ده. نو یونټ ویکټر هغه ویکټر ته وایي چې هغه میګنیچیوډ 1 برابر وي. نو د دې میګنیچیوډ به برابر وي خو ډایرکشنز چې دا اپوزیټ دي نو R12 به د -R21 برابر وي.
اوس که د ایکویشن نمبر 9 چې R12 په ځای باندې موږ ویلیو پوټ کو minus R21 نو دا ایکویشن به موږ سره داسې راشي F21 is equal to KQ1 Q2 divided by R square into minus R21 unit vector. دا minus R21 موږ د R12 ویلیو پوټ کړه. اوس دا minus R21 او دا plus KQ1 Q2 divided by R square چې سره ملټیپلای سي نو موږ سره به F21 فورس دا ایکسپریشن راشي. دا چې کوم بریکټ چې تاسو سره کوانټیټي دا دا موږ سره ایکویشن نمبر 8 مطابق د F12 فورس برابر ده. نو که دلته چیرې موږ ایکویشن نمبر 8 په چې پوټ کو نو موږ سره به ایکویشن راشي F21 is equal to minus F12 یا دا موږ داسې لیکلی سو چې F12 is equal to minus F21 دا minus F12 به لیفت سایډ ته یو څه پازیټیو به راشي دا F21 به رایټ سایډ ته راوړي دا به نیګیټیو سي. نو دا موږ سره د نیوټنز تھرډ لا ده. دې نه دا پته ولګېده چې دا دواړه چارجز به په یو بل باندې فورسز ایگزرټ کوي هغه به میګنیټیوډ چې برابر وي خو په ډایرکشن چې به اپوزیټ وي او موږ ته نیوټنز تھرډ لا هم دا وایي چې دوه آبجیکټ په یو بل باندې ایکول بټ اپوزیټ فورسز لګوي. Hence Coulomb's law satisfies Newton's third law. Coulomb's law Newton's third law سره consistent تا satisfy کوي یا obey کوي. په دې باندې اکثر کوېسچن داسې راشي چې verify that Coulomb's law obeys Newton's third law یا کله داسې راشي چې show that Coulomb's law is consistent with Newton's third law. ډیره مننه چې تاسو دا موږ ویډیو لیکچر تفصیل سره وکتلو. کچېرې تاسو ته لګي چې دې سره تاسو ته چې فایده رسېدلې ده نو دا ویډیو لایک کو د موږ چینل سبسکرایب کو او خپل فرند سره هم شیر کو او کچېرته تاسو سره یو منټ ټایم وي نو لازمی په کمنټ کې د خپل کلی او علاقې نوم ولیکئ چې موږ ته پته ولګیږي چې دا موږ چینل په کومې علاقې چې کتلی کېږي. د خپل ځان خیال ساتو. الله په امان.